سلامونه د ټوله لر او بر دیر پښتنو ته چې په دیر باندې کم یو تازه لهر راتلونکی دی. زه درته په اډوانس کې وایم دا ویډیو پوره وګورئ، اندازې به تاسو ته بعد کې لګي. زه به باندې بیا که ژوندی وم یو غږ به د باندې کومه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې وزیرستان کې په باجوړ کې په سوات کې جنگي لهرونه تیر شوي دي او په کوزه دیر میدان کې هم تیر شوی دی، خو په بره دیر باندې په 2008 کې یو جټکۍ ورکړې وه او یو نوې جټکه ورکړی کېدو واله ده. خو په دې کې اولنۍ شرطیه یو څو مړي دي چې لاول چې سرکار ځان ته کومه دلالان پیدا کړي دي او په هغو باندې مړي کوي. یو څو د سر سړي دي، اول به دا ختموي چې غږ خاموشه کړي او بیا به په نمبر باندې هغه مشران وجني او د هغې نه پس به بیا سرکاري منتظمین مونږ له یو داسې عمل تیار کړه چې د هغه عمل په پاس کولو باندې عام خلک خو پوهېږي نه چې د چا په لاسو باندې پاس کړه. هغه قانونونه چې چا په لاس باندې نن پاس کېږي، د یو نوم دی صاحبزاده صبغت الله، د یو نوم دی ملکه ګل ابراهیم، د یو نوم دی ملکه یامین خان او د بل نوم دی ملکه انور خان. دا درې واړه د پی ټی آی دي. په دیو باندې نوی قانون پاس کېږي. اوس به تاسو وایي چې په دې کې به مري څوک مري به څوک دا کم خلک هغه خلک به مري چې کم خلک غږ پورته کوي، کم خلک راټولوي. زه نن یو د دې خبرې وضاحت کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته نه چا وینا کړله، نه د چا په خولې باندې لګیا یم، خو تاسو ته د دیر خلکو ته تاسو ته اندروني اولنۍ اواز در کوم چې اولنۍ سړی به ستاسو نه څوک وجني. راجا میرزمان مه یقینوئ او ځکه مه یقینوئ پوه شوې چې لکه زه خو تاسو ته لیونی ښکارم یا به زه تاسو ته مینټل ښکارم. اولنی سړی به تاسو راجا میرزمان ورکوئ، بیا به په هغې باندې چې کوم مشترکه سیاسي خلک دي دا سیاسي خلک به یو وړوکي شانته کې درنه ورکوي او د دغه درنې نه بعد به څه چل کوي، دغه د قام شهید نوم به ولکېږي او خاورو ته به وسپاري او قصه به دفن کړي او خپله کاروایي به سټارټ کوي. خبره د دې نه کومه چې په وخت باندې مونږ خپل اواز اوچت کو او خپل اواز هم تر څو پورې نه یې اوچت کړی نو څه چل به کوو، جنازې به پورته کوو، ریګولر به جنګونه وي، ځنګلې به وهلی کېږي، اوس هم وهلی کېږي، روانې دي. خو د دې نه مخکې د دیر هغه سیاسي خلکو ته وایم چې ستاسو یوه خبره ما ته رارسي او ستاسو د یوې خبرې نه زه خبرېږم. که زمونږ په دیر کې 3 مړي خو وشو، شروع د سرکار نه وشوه، بدامني درته پیل کړه چې په دې علاقه باندې بدامني شته، بیا به نامعلومه افراد را داخلېږي. اوس هغه سیاسي خلکو چا چې بله ورځ 14 اګست مناو کړی دی او د 14 اګست او د ازادۍ چغې وهلې، بیا یې تبلمار راوستي، ولته یې په سرکاري ادارو کې دننه چې کوم دی سرکونډۍ اړولې او هلته یې ډول ډبلي غږول، چا پکې کیک کټ کړی دی. دا خلک که دیر ته که په دیر کې یو مړی مشو د هر څه ذمهوار دا خلک دي. قامه زه په ځان باندې دا ذمهواري ګڼم چې ستاسو غوږونو ته خبره در ورسم او تاسو له دې خبرې بیدار شئ. نور یې که منئ وی منئ راسه او که نه منئ راسه نو انشاءالله داسې حل به باندې وکړي لکه څنګه چې مولانا خانزیب اول لرې که، ګیلمن شهید یې لرې که، ریحانزیب یې لرې که، د په پښتنو کې چې د سر خلک را پیدا کېده هغه یې ټول لرې کړه. اوس هم په پښتونخوا کې 158 کسان چې کوم دی دا ټارګټ دي. د دې لسټ هم ما ته راغلی دی، دا لسټ به م زر تر زره تاسو ته شو کوم. ډېره مننه.